دا د سوات یتیمانو ماشومانو ادارې لخوا د زده کوونکو لپاره جوړ کړی شوی ساینس او آرټس نندارتون دی. نندارتون کې ګډون کوونکي وایي چې وړاندې ورته تیاری کړې ځکه چې په کال کې یو ځل نندارتون کیږي. زموږ دپاره خو دا خو ډېره خوشحالۍ خبره ده چې څومره ډېر وختونه ښه ده، خو زموږ دپاره دا ریفرشمنټ یو ذریعه جوړه شوه چې موږ په دې ورځ باندې خپل دا ریفرشمنټ وکړو. ساینس او آرټس نندارتون کې د 12 ټولګي پورې زده کوونکو سټالونو کې د لګولی شوي شیانو عملي تجربې هم وکړې. ورغلي ترانو ته معلومات ورکړل. زمونږ په سکول کې نن ایگزیبیشن دی، موږ ډېر خوشحاله یو. موږ دا سټال لګولی دی، په دې کې پړونې هم میلاویږي او ګلبس هم میلاویږي او په کولونه هم بلوچیان وال وړی وال میلاویږي او فراکونه دي او وړی هر سره میلاویږي دلته کې او موږ نن ډېر خوشحاله یو. تابع کوونکي وایي چې دا هلې ځلې د زده کړو برخه ده او مقصد یې زده کوونکي عملي ژوند ته تیارول دي. یوازې په کتاب او په کلاس په دې زده کړه نه کېږي، خو چې کله یو ماشوم میدان ته راشي او هغه پریکټیکل ویني دغه په ذهن کې څه کېني، نو دا د ماشوم دپاره ډېر زیات لازمي دي چې کم از کم هغه په عملي طور کې دا ویني او په خپل ژوند کې هغه راولي. دا ډېر زیات لازمي. نندارتون کې د لګېدلي سټالونو جاج واغستی شو. انتظامیه وایي چې غوره سټالونو لګونکو ته به یادګاري شولډونه او تعریفي اسناد ورکولی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.